بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې تاسو به ټولو جوړ استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. نن به زمونږ ټاپک کې اکثر زیات ملګري زمانه دا کوېسچن کې یار په 075 موټر کې مختلف موټرې راغلي دي، لکه اکثر ځینې داسې موټرې 075 موټر راځي خو په هغې کې سلاډونه کولاو راځي. نو د کولاو سلاډ 75 موټر ځان لپاره مولوي او بیا چې کوم نوي ماډل کوم موټر راغلي دي د هغې بالکل کم ولټیج نه چې کوم دی هغه کار کوي د هغې ځان لپاره مولوي. نو بالکل نن به په دې باره کې موږ خبره کوو. دا زموږ سره چې کوم موټر د ګرین پاس کمپنۍ کې راغلی دی خو بالکل ډېر زیات تاسو کتلی شئ ډېر کچ کچ سلاډونه دي او اکثر نور عام کوم ماډل 075 زوړ ماډل چې کوم موټر راغلی دي نو د هغې سلاډونه ډېر زیات کولاو دي. نو د دې فارمولې سره د دې بالکل بیسټ فارموله به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې دا به تاسو په کومې فارمولې سره وینډینګ کوئ. اکثر زیات ملګري موټر وایډینګ کوي نو هغه په سولر سیستم باندې بیا نه چلیږي. نو نن به د دې اوریجنل فارمولې تاسو ته ښیم انشاءالله. په دې کې په سولر سیستم کې هم کار کوي او داسې به هم کار کوي. ویډیو زموږ سره د اخره پورې ضرور ګورئ. ویډیو مو خوښه شوه خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ګوره فرسټ اف آل به تاسو راشئ دې نه بل اول تاسو ناپ واخلئ. صحیح شوه؟ دا زموږ سره انچټیو دی تاسو کتلی شئ. دې نه به تاسو ناپ والی دا څومره سایز څومره دی. ګوره تاسو هر کله چې موټر وایډینګ کوئ د هغې سیز ته ضرور ګورئ. صحیح شوه؟ چې کله سیز غټیږي نو د هغې چکر یې کمیږي تار یې پیړیږي. صحیح شوه؟ چې کله د موټر سیز وړوکی کېږي د هغې تار نری کېږي او چکر یې سیوا کېږي. ٹھیک شو؟ دلته به تاسو کتلی شئ ګوره د دې چې کوم ناپ دی تقریبا 4.5 نه دی د 4.5 تقریبا 4.4 خواوشا دقشن د دې انچ نه د 4.4 انچ دی. ٹھیک شوه؟ بیا داسې دغه ته خو دې ضرورت هم نشته دی ځکه چې تاسو ته پته دا ټول یو سایز کې راځي. دي چې کوم لمبایي د هغه غټه اوږده کېدی شي خو چوړایي د دې ټولو 75 موټرو یو راځي، نیو ماډل یو راځي. ټیک شوه؟ دا تقریبا کتلی شئ دا تاسو دا 2 انچ دی. صحیح شوه؟ 2 انچ دی دننه چې کوم بور دی دا دی. ټیک شو؟ بیا د دې سلاډونو خبره ده. سلاډونه په دې کې ټوټل 24 سلاډونه دي او د دې وزن څومره دی ټوټل د تار ګوره دې له موږ دا د کویلونه جوړ کړي دي. په اول به تاسو ته زه د دې دغه وښیم چې دا په څه طریقې سره تاسو ورځي او چکر یې ور اچوئ. نو ګوره د دې ناپ چې کوم دی 4 دی 4.4 سایز چې کوم دی که نه سایز د دې چې دی 4.4. ټیک شوه؟ او داسې 2 دی. ټیک شو؟ دا زموږ سره ناپ دی تاسو کتلی شئ. بیا دلته تاسو کتلی شئ نه ګوره 075 ګرین پاس موټر دی. صحیح شوه؟ او د دې مکمل فارموله ده د سټارټنګ دی 1 10 پیچ دی 1 سے 10 پیچ دی. اته په دې کې بیا خالی پاتې کېږي 1 سے 10 پیچ دی. 55 چکرې دي 2 کوایل سټارټنګ دی 55 چکرې دي 55 چکرې دي او دلته د دې تار چې کوم دی هغه 24 نمبر دی. ټیک شو؟ بل په سټارټنګ کې ټوټل وزن چې دی د تنبې نه په دې کې 200 ګرام راغلی دی. په سټارټنګ کې ټول تنبې نه 200 ګرام تار راغلی دی. بیا دلته تاسو د رننګ کتلی شئ. د رننګ چې دی پیچ 1 سے 6 دی 4 سلاډونه دي په منځ کې خالی پاتې شوي دي 32 چکرې دي. اخره کې دا کوم څلورم کوایل چې غټ دی دي 34 چکرې دي. بیا په دې کې تار چې کوم دی هغه 22 نمبر تار دی او د دې 22 نمبر تار ټوټل وزن دی د دوانو رننګ کویلونو 400 ګرام وزن دی. ټیک شوه؟ او دغه سیز دی 4.4 ضربې 2 در دې سایز دی. بیا دلته تاسو کتلی شئ ګورئ دا دلته موږ کویلونه جوړ کړي دي. بالکل دا زموږ سره سکیل دی تاسو کتلی شئ. دا زموږ سره ګوره 2 کوایله دي. دا زموږ سره 2 کویلونه دي د رننګ دپاره. تاسو کتلی شئ بالکل 400 ګرام. ټیک شو؟ 200 ګرام یو دی 200 ګرام بل دی. نه دا تاسو کتلی شئ او د دې 4 کوایل دي په دغه طریقې سره دا موږ جوړ کړی دی. بالکل بیسټ فارموله ده. تاسو په دې باندې کوایل جوړولی شئ. بیا دلته موږ اوس سټارټنګ ګورو چې سټارټنګ څومره وزن دی. تاسو کتلی شئ بالکل دلته موږ 2 کویله کېښودی نه دا 2 کوایله سیټ دی. د ټوټل وزن چې تقریبا 410 دی خو اصل کې د ډیجیټل سکیل کې 4 کله 200 شي کله 210 شي نو دا ټوټ اصل کې 200 ګرام دی. ټیک شوه؟ دا 200 ګرام زموږ سره دا د سټارټنګ کوایل دی د 24 نمبر تار نه. نو بالکل تاسو په دې طریقې سره دا موټر وایډینګ کولی شئ. ډېره زبردسته طریقه ده. په دې طریقې سره بالکل تاسو د فارمولې ځان سره سیو کولی شئ. ډېره زبردسته کار کوي. زیات ملګري زمانه دا کوېسچن کوي چې یاره د 75 دی موټر له موږ څو چکرې ورکړو چې زه ورته فارموله ور سینډ کړم نو هلته ماته سټیټر پته نه وي و یاره دا خو پکې نه راځي. نو د دې مین وجه دا ده چې تاسو هلته لاول موټر ته ګورئ چې دا نوی ماډل دی سلاډ کولاو سلاډ والا دی تنګ سلاډ والا دی. نو په هغې طریقې سره تاسو کله موټر دا کوئ نو تاسو ته بالکل د دې موټر په وایډینګ په ټیم کې به تاسو تکلیف نه بالکل په صحیح طریقې سره به دا کویلونه پریس کېږي. او هر کله چې کله د موټر کویلونه په خپل مطابق سره پریس شي په هغه کې
سکریچنګ را نشي نو هغه دومره هغه موټر چې دی هغه وخت ډېر اړوي او کار ښه زبردسته کوي. هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي زموږ د یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.